د خوراک دپاره ورسره سره وړه. کور کې د خوراک هېڅ نشته. پاپا نن خوراک دپاره میان راوړه. زما میانو ته سم زړه شوی دی. چپ شه چپ، موږ څه دومره پیسې نشته چې تاله میان راوړو. د مینا چړیا لور دا واورې نو ډېره خفه شي او خان ځان سره دا سوچ کوي، زما لور مې ته زړه شوی او ما سره خو پیسې هم نشته. خان بازار ته رواني نو په لاره کې ورله کوتره مخې له راشي. خان چېرته ځې؟ ډېرې ورځې پس مې ولیدې. زه بازار نه سودا راوړم او ته چېرته ځې؟ ما خو اورېدلي دي چې په ځنګل کې د میانو باران شوی دی. زه خو هغه ګورم. ډېرې ورځې وشوې چې میان مې نه دي خوړلي. زما لور هم میان غوښتل. راځه چې ګورې. دواړه د میانو ځای ګوري. په دې وخت باران شروع شي او الوتل ورته ګران شي. کوترې اوس بسه کوو، موږ خو باران کې میان نه شو کتلی. ښه وروره چې باران ودرېږي نو بیا به میان وګورو. ښه د باران نه پس به یې وګورو. دا ووی او دواړه کور ته روان شي. خان د باران نه بچ کېدو دپاره د ونې لاندې الوزي چې په دې کې د ونې لاندې میان ویني او ډېر خوشحاله شي. دومره ډېر میان! الله زما ارمان پوره کړو. دا ټول میان به اوس کور ته وړم. خان میان راټولوي نو په دې کې کارغه راشي. ته دلته څه کې؟ دلته میان پراته دي، زه یې راټولوم چې کور ته ویسم. زما لور د ډېرو ورځو نه میان نه دي خوړلي. په دې وخت کارغه کې لالچ راشي او ځان سره دا سوچ کوي چې ما له خوسه کول پکار دی چې دا میان دې واخلم، په بازار کې خرڅ کم او ښه ډېرې پیسې وګټم. ته دلته نه څنګه میان وړې؟ که ما ځنګل باچا ته وویل نو پانسي به دې کړي. د کارغه خبرې واوري نو خان ډېر ویریږي او کارغه ته وایي زما نه غلطي وشوه. ما ته پته نه وه چې دلته نه میان وړل منع دي. ته باچا ته سمه وایه. ځنګل باچا ته خو نه ویم، خو ته به زما یوه خبره منې. ښه وایه، زه ستا هره خبره منم، خو باچا ته به نه وې. ته دا میان راټول که، زه یې باچا له وړم. ښه راټولوم یې. دا ووی او ټول میان راټول کړي. دوکه مې کو. زه وځم چې بازار کې یې خرڅ کړم. خان کور ته د خوراک سره نه وړي نو مینا چړیا ورته وایي ته خو خوراک پسې تللی وې او تا خو سره نه وړل. خان ورته ټوله قصه وکړي چې ما ته میان میلاو شوي وو خو هغه مې کارغه له ورکړه. ته د کارغه خو دوکهباز دی، زه یې پېژنم. ورېږه زه پسې ځم. مینا چړیا کارغه پسې لاړه شي او ګوري چې کارغه میان خرڅوي. کارغه ما له 10 کیلو میان راکړه. څه دومره ډېر میان په یو ځل اخلي؟ واو 10 کیلو راکړه. کارغه مینا چړیا له 10 کیلو میان ورکړي. دا درواله او 3000 روپۍ راکړه. د 100 روپۍ درکړم. دا میان خو ستا نه دي، دا خو د ځنګل باچا دي. که ته روپۍ غواړې نو در به یې کړم، خو د ځنګل باچا ته به ویم چې دا مې ستا میان خرڅوي. دا واورې نو کارغه ځان سره سوچ کوي که دې باچا ته وویل چې دا د ځنګل میان خرڅوي نو ماله به سزا راکوي. اوس وایه تا له 100 روپۍ درکړم. نه روپۍ مه راکوه، میان ویسه، خو باچا ته څه مه وایه. دا واورې نو مینا چړیا په خوشحالۍ کور ته روانه شي او میان ځان سره